موږ مهاجر یو د افغانستان پاکستان کې هلته میشو اوس هغه ځای څخه مهاجر راغلي یو دلته را رسېدلي یو دا ځای ته افغانستان ته راغلي یو دلته کندهار ولایت هلته مې 20 کاله تقریبا شاوخوا زندګي کړې ده هلته مو نو ژوند له ډېرو سختیو سره مخ و هلته ډېر مشکلات و ډېر زحمتونه و د هجرت ژوند و خامخا مشکلات و نو ډېر مشکلاتو سره مخ و هلته ستونزې ډېرې وې خامخا وې خو نو د هجرت ژوند و د هجرت زندګي خو نو تاسو ته معلومېږي چې څنګه به جلا وطني و نو خامخا مشکلات وو هلته به یو عادي زندګي و نو بس د بل په ځای کې به اوسېدو د کرایه ځای به و او بس خپل وس و دس من کوئ د خپل د لاسه څه من کار اخیستی نو بله خو وطن و پردی وطن و بس ګزاره مو وه څه ناڅه ګزاره مو کېده بس نو اوس شیان مو ټول داسې اوس بس د خپل لاس کار مو نو بس و بس ژوند و ژوند تېرېدی خو نو ډېر مشکلات هم نه و څه ژوند و دا اوس اخري کې لاله څه مشکلاتو سره مخ شو چې معنا حکومت ستونزه جوړه کړه چې موږ یې راواړولو مخ ته زندګي برابره وولو بس حالت خو نو د خپل لاس زندګي بس نور څه نه و د حکومت ته خوا څه موږ ته مزاحمت هم ډېر نه راته جوړوی خپل هم د خپل لاس ګزاره مو کوله بس چاروزانه کړي چا څه کړي بس په دغه زندګي و هغه د کرایو په ځای کې پراته وو نو هلته څه د حکومت په شهر هم څه چې ولاړ سي بله د مهاجر یې راواړول موږ هم دا خوښ کړو چې دلته امنیت ته خپل وطن دا نو دلته به خامخا دلته چې راغلي ډېر په عزت وي الحمدلله ډېر مو کار برابر ده ډېر مو خوشحاله یو بیخي بس حکومت ته کرایت ته موږ ته په ډېره غټه سترګه ګوري الحمدلله ډېر خوشحاله یو ډېر مننه الحمدلله بس خلکو څخه موږ ته ډېر ښه ځای برابرېږي دا مینه د موږ ته راکوي موږ سرپناه نه درلوده اوس مو ډېر ښه ځایونه برابر دي الحمدلله دا نقشه جوړه ده بس ډېر خوشحاله یو ډېر په ارام باندې یو ډېر خوشحاله یو دلته به الحمدلله موږ مکتب ولرو جامعګانې به ولرو د جوماتونه به ولرو مکتب به لرو انشاءالله څه نه څه مدرسه به لرو څه هر څه لرو انشاءالله مکتبونه دلته راته فعاله کېږي ټول شیان فعاله کېږي صنعتي پارک به انشاءالله شاوخوا کې وي دلته به زموږ ټول امکانات وي ښارګوټی به وي انشاءالله دا ټول شیان شته انشاءالله امکانات به وي